بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. زه ستاسو ورور خیال خان. والله الفاظ نه راځي، خبره نه راځي په زبان مې. دا خبرې نه راځي چې مونږ ځان ته مسلمانان څنګه ویو، بیا پښتانه ځان ته په کومه الفاظو باندې ویو او د غیرت په نوم باندې ډک هغه پښتانه څه شو چې مونږ د خپلو بچو سره، د خپلو بچو د یو مسلمان لور سره او مونږ ویو چې یاره لا اله الا الله محمد رسول الله، نو مونږ دا کلمه د مسلمانۍ او د پښتونۍ هغه خبرې په مونږ کې چرته پاتې شوې چې نن مونږ د خپل کور بچو سره ظلم کو، نن مونږ د خپل ملک بچو سره ظلم کو او زمونږ بچی په حفاظت کې نه دي. خو زه به ووایم چې دا ناکامي زمونږ د حکومت نه ده. دا ناکامي زمونږ د حکومت دی، ځکه چې تر اوسه پورې دا سلسله چالو ده او خاص کر د پښتنو په سیمه باندې دا قتلونه کیږي، دا ظلمونه کیږي د ماشومانو سره، د ماشومان بچو سره دا ظلم چالو دی. نو آیا مونږ ته به انصاف کله ملاویږي او د حکومت په کله داسې فیصله کوي؟ د خپل مفادو دپاره خو فیصلې کوي، پارلمنټ کې نوې نوې قانونونه، نوې نوې ترمینونه کیږي، ترمیم کیږي، خو آیا دا یو ترمیم ونه شو چې یاره زمونږ د ملک، زمونږ په دې سیمه باندې کم ظلم او زیاتې چالو دی، نو د دې کې به کله ترمیم کیږي او داسې کسانو ته، داسې بیلیو ته، داسې خلکو ته به کله سر عام سزا ملاویږي؟ زه د حکومت وخت نه، د انصاف د حکومت نه او د خپلو پښتنو ته دغه یو اپیل دی زما چې زما د اواز سره اواز ملو کې چې یاره دې کې هم یو ترمیم وشي چې داسې کس دی سر عام پانسی شي چې څوک د چا کورونه رواني. ښاد او آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، په خپلو دعاګانو کې خپل رور خیال خان هم یو یاد ساتئ. د لوی الله په امان. والسلام.